نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم سورة الأحقاف شپږشتمه پارا ابتدائی آیتونه دي په حامیم سورتونو کې و حامیمو کې اخیرنی حامیم سورت دي دې سورت ته سورت الاحقاف وایي ځکه چې احقاف په معنا د شګو د ډېره کې او په دې صورت کې د عادیانو علاقې تذکره ده چې هغې کې د شګو ډېره کې دا صورت مکې صورت دی په اعتبار د ترتیب قرآن سره شپږ څلوېښتم دی نازلېدو په لحاظ سره دا صورت شپږ شپېتم دی په دې صورت کې څلور رکوعات پنځه دېرش آیتونه دي مخی صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخی صورت په آخره کې د الله پاک د توحید دلایل بیان شو د دې صورت په شروع کې د الله پاک د توحید دلایل بیانېږي یا د مخی صورت په ابتدا کې د قرآن کریم صداقت بیان شو د دې صورت په شروع کې هم صداقت د قرآن کریم بیانېږي یا د مخی صورت په آخره کې اثبات د قیامت او د آخرت بیان شو د دې صورت په آخره کې به هم اثبات د قیامت او د آخرت بیان شو صورت په اولنۍ رکوع کې د قرآن کریم صداقت ذکر کیږي د الله جل شانه د توحید دلیل عقلی ذکر کیږي چې ځمکه اسمانونه او سچ په مابین د دې دواړو کې دي دا د پاره د اظهار د حق من پیدا کړی او دا ځمکه اسمانونه دا به تر د یو نیټې مقررې پورې وي چې هغه قیامت دی دا به بیا فنا شي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د کافرانو سره د مناظرې طریقه ښیي نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی دی مشرکانو تا اوایا چی تاسو دا کمو خدایانو عبادت کوئی ما تسو خائی دی سپیدا کری دی پس مکہ کی سپیدا کری دی پا اسمانون کی سپیدا کری تاسو سرا دا دی خدایانو دا قدرت دا پارس دلیل شتا چی دی دا قدرت حاصل یا د قرآن کریم نازلې دون اوډان دي تاسو سره کوم دلیل په دې خبره شته چې دا خدایان دي او تاسو عبادت کوئ او تاسو رښتونی او بیا د غیر الله د عبادت قباحت ذکر کی چې د داسې سړی نه بلوي ګمراه او بيدینه څوک وي چې هغه د داسې خدایانو عبادت کوي چې خدایان د سره د دوی فریاد نوري د دوی هیڅ قسم مدد نه کوي او د دین علاوه په قیامت کې بعد د دوی نه انکار هم کوي او بل دی ورته ډېرې چغې هم ووایي لیکن د دوی خدایان د سره خبرېږي هم نه مشرکان و خدایان بتان دی بے جان اشیاء دی او دی عبادت کی ناغی کی اس قسم سانش عددی باوجود پا قیامت کے بعد دا خدایان دا دوین انکار کی چھتا دا سر زمانگ عبادت نہ دیکھ بیادت دی مشرکان و قباحت ذکر کی گئی چی دی قرآن کریم تنعوذ باللہ دا جادو کتاب او قرآن کریم نعوذ باللہ د ځان نه جوړ کړی شوی کتاب ذکر کوي
اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی بیتا وایا کہ چرے دا قرآن کریم ما دا زان نا جوڑ کری وی بالفرض والمحال دا اللہ پاک دا طرف نا کما تکم تکلیف راجی تاسو ما دا غینا بچ کولی شو ظاہر خبر دا اللہ پاک دا طرف نا تکلیف نرازی او دا قرآن کریم دا اللہ پاک کتاب دی پیغمبر علیہ السلام دا زان نا ندی جوڑ کری او دا تاسو چې کومې خبرې کوي الله جل شانه گواه دی په مابین زمونږ او ستاسو کې فیصله به قیامت کې کوي او بل تاسو چې زما د نبوت او د صداقت نه رسالت نه انکار کوي زه خو ساول پیغمبر نیم راغلی چې تاسو سره ناشنا خبر ښکاري ما نه خو وړاندې آدم علیه السلام پر ډېر پیغمبران تیر شوي نو چې هغوی کوم پیغام قوم ته ورکړی همغه د یو د الله پاک د یووالي پیغام زم درکړو څه نوې خبره خو نه ده چې تاسو ته ناشنا ښکاري او تاسو انکار کوئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه نفي د علم غیب کوي ما ته پته نه لګي زه به د دې خپل کلي نه ویستلی شم او که نه په دې خپل کلي کې به پاتې شم مستقبل ما ته معلوم نه دی ما ته پته لګي زه به شهید کړی شم او که نه زه به ژوندی پرېښودلی شم لکه څنګه چې تاسو مخکې پیغمبرانو سره کړي او دا هم راته پته نه لګي چې په تاسو باندې به د کاڼو باران وشي او که نه یا په تاسو بل قسم عذابونه نازل شي او که نه لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې په مکذبینو او دروغجنو خلکو باندې نازل شي د دې علم ما ته نشته نو په دې ځای کې رد راغی د نن سبا دور په جادوګرو مشرکانو بریلیانو باندې چې هغوی د نبي علیه السلام دپاره علم غیب ثابتوي پیغمبر وی ما ته نشته دوی وی ورته شته نو په دې ځای کې په هغوی باندې رد راغی او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کچری دا قرآن کریم دا اللہ پاک دا طرف نوی لکه څنګه چې دی او تاسو د دین انکار کوي او د دې باوجود چې تاسو علما د دې تصدیق کوي لکه حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ د یهودیان الوی عالم ایمان روړو د نبی علیہ السلام او د قرآن کریم تصدیق یې وکړو او تاسو دا غي باوجود چې تاسو علما یې تصدیق کوي او تاسو انکار کوي نو تاسو ظالمان دي الله پاک تاسو ته هدایت نه کړی تاسو ځکه بدبخت دي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پیږي په معنا د حروف باندې تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل دل دی کتاب قرآن کریم دا اللہ پاک غالب و حکمت والا ذات دا طرف دی ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما من ندی پیدا کړي اسمان نو زمکه سچ په ما بین د دې دواړو کې دي الا بالحق مگر د پار د اظهار د حق چې دا زمون په قدرت او په وحدانیت باندې دلالت وکي واجل مسمى او دا مون پیدا کړی ته د نیټه مقرره پوری چې ورځ د قیامت ده قیامت پرد با اسمان ټوټه ټوټه را وګرځي اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت او زمکه به هم بدل شي نو دا با قیامت پوری بیا بدل شي والذین کفروا عما انذروا معرضون او کسان چې کافران دي دا غسنا چغی ندی يرول شي چې عذاب دي دیتی آراز کی انکار کی قل تو فرمایا ارائیتم تاسو ما خبر راکی ما تعبدون ما تدعون من دون اللہ تاس دکم سز عبادت کوئی سواد اللہ ارونی تاسو ما اخائی ما دا خلقو من الارض چکم سز تاسو دی خدایان پیدا کردی پدیز مکہ کی ام لم شرکن فی السماوات یا آیشتاز تاس دی خدایان دا پارس شراکت پاسمانونو کی ایتونی بی کتاب من قبل هذا تاسو ما تروڑی یو کتاب منزل وړاندې د قران کریم نه چې نازل وی او اثارت من علم یا سبق یا روایات و غیر معلوم بی د علمنا سروڑی س دلیل روڑی
فعبادت د استاسو خدایانو بوتانو ان کنتم صادقین کچری تاسو د بوتانو په عبادت کې رښتونی یې ومن ضل ممن يدعو من دون الله او سوق دې لوی گمراه چې د عبادت کې وی سوا د الله من داسې خدایانو لا يستجيب له چې هغه پیغام نه قبلې ددو الا يوم القيامت تر د قیامت د ورځې پورې وهم عن دعائهم غافلون او د دوی دا خدایان د دې بندگان د عبادت نه خبر وي ځکه هغه جمادات دي تفسیر جلالین وی وهم عن دعائهم غافلون لانهم جماد زکدا جمادات دي کډيري چې مته وي هغه د سره خبرېږي چې د ما څوک عبادت کوي وإذا حشر الناس او هر کله چې راجم شي په قیامت کې خلق کانوا لهم اعداء ببدی دا خدایان د دې خلقو دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او دوی بعد عبادت د خپل بندگانو نه انکار کوي وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او هر کله چې ولستل شي په مشرکانو د مکی باندې زموږ آیاتونه د قران کریم واضحه قال الذين كفروا للحق وی کافران دی حق قرآن کریم تا لما جاءهم هر کل چراشی دیتا دا قرآن کریم هذا سحر مبین دا جادو خکار دی ام یقولون افترا بلکہ دیوی چی دا قرآن کریم دی پیغمبر علیہ السلام دا زان نہ جوڑ کردی قل تو فرمائے ان افتریتو کچر بالفرج والمحال دا ما دا زان نہ جوڑ کردی وی فلا تملکون لی من اللہ شیئا فستاس مالکان نہیں زمان پاد اللہ پاک دا عذاب نہ دا بچ کی دو دا حصی وعالم بما تفیضون فی اللہ پاک خفی کی پاغسو چیتا سسوائی دا قرآن کریم پبارکی کفا بی شہیدم بینی و بینکم کافی دا اللہ پاک گواہ پا ما بین زما استاسو کی دا دی خبر بارکی هو الغفور الرحیم او دا اللہ پاک بخون کی مہربان دی قل تو فرمائی ما کنتو بدعم من الرسول زنیم سنوی پیغمبر ان کی دا پیغمبرانونا وما ادری وما تفتن لگی ما یفعلو بی چی پا ما باندے پا مستقبل کی سکیگی ولا بکم و پتاسو بسکیگ داغی ما تفتن لگی ان اتبعو زتا بداری نکم الا ما مگر داغسو یوحا الی چی ما تداغی وحی کولیشی وما انا الا نذیر مبین او زنیم مگر یرون کی اخکارا قلتو فرمائی ارائیتم ان کان من عند اللہ تاسو ما تخبر را کی کچروی دا قرآن کریم دا اللہ پاک دا طرفنا لکا سنگ چیدی وکفرتم بھی او تاسی انکار کوئی دا دینا وشہد شاہدم من بنی اسرائیل او گواہی ورکا یو گواہ دا بنی اسرائیلنا چا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دی علامتی پشاند دی قرآن کریم فآمن پسغ ایمان نوڑو واستکبرتم و تاسو تکبر بکو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ پاک ہدایت نکی قوم تجغ ظالمان دی الحمدللہ